بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربي زدني علما، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مونږه دا ویډیو چې د قصر د پاره سلور طریقې دي. پای کې نمبر 1 مونږ ویډیو دا لا بل او لكن حروف عاطفه وبذر اسراء عطف کول دا قصر کول. دویم د نفي او د استثناء بدل سره قصر کول. دریم د انما بدل سره قصر کول. او څلورم د تقدیم په ذریعه سره چې کوم سیز مؤخر وي دای د مقدم شي، نو په دې سره هم تخصیص پیدا کیږي. یعنی یا خو خبر په مبتدا باندې مقدم شي، او یا معمولات د فعل یعنی مفعول به دا مقدم شي، مفعول مطلق مقدم شي. نو دغه دغه پیدا کوي، تخصیص پیدا کوي، قصر پیدا کوي. اوس د دې ځای نه اخوا دا خبره کوي که نه چې دا څلور طریقې چې کوم موږ ویلې، نو دا په بعضو کې په بعض سره دغري، یعنې کومه یو طریقه ده چې کوم یو سره جمع کېدی شي که نه شي جمع کېدی. نو دا څلور دلیلونه، څلور ځایونه دي. په هغې کې نمبر 1 دا دی چې دا تقدیم نه دی. تقدیم دا تقدیم کوم چې موږ په دې اخره کې وایو، نو دا تقدیم دا صرف هغه کس پیژندی شي کم چې ذوق سلیم والی او په کلام د عربی باندې پویږي سنسا، نه ته پته لګي چې دل لګي دا سوزروستو پکارو عدل دې مخ کړه ده. لکه هر چا ته پته لګي په کلام کې چې کم کس په عربی باندې لګ ډیر پویږي چې د مبتدا خبر پیژني کنه، نه ته پته لګي چې دا به مبتدا او دا به خبر ده. او چې خبري ایرا مقدم کړه نو ته په خپل باندې پته لګي د سیاق او کلام نه عاده پته لګي دی. او د نور چې نه هغه کس ته پته لګي کم چې په علم المعانی باندې پویږي، نه ته پته لګي چې د قصه د بار ده. پوه شئ دا وې به مخکې فهذه طرق الاربع او دا څلور طریقې چې دي بعد اشتراک فی افاده القصر، یعنی په دې کې خدا ټول شریک دي چې ټول د قصر فائدہ ور کوي. یعنی کنه فی په استثناء سره او کا په حروف عاطفه لا بل لكن بذری سره او کا تقدیم بذری سره او کله انما بذری سره، په دې کې خدا څلور ونه یو شان دي. په دې خبره کې یو شان دي چې څلور ونه د قصر پیدا ور کوي، خو په دې کې بعض د بعضو نه په څو طریقو کې مختلف دي. تختلف من وجوه، په دې کې د بسو طریقو سره دا مختلف دي. څلور طریقو کې دیو بل سره دی اختلاف ده. پای کې نمبر 1 فدلاله الرابع بالفحوى والباقيه بالوضع، چې دا څلورم نمبر 3 څلورم نمبر تقدیم، رابع ماده تقدیم. نه تقدیم پته چلے کنه دا په سیاق او کلام سره لګي، په مفهومي کلام سره لګي، او د نور پته په وضع سره لګي. د وضع په سره کم کس په وضع باندې پوي چیرې دا د قصر د پاره وضع شي نه وته به پته لګي. فدلاله الرابع انه دلاله د سلورم سره التقدیم بالفحوى، ففحوى فواسطه بمفهوم الكلام، ومفهوم د کلام سره د پته لګي. یعنی کلام مطلب چې د واضح وي نو د پته لګي چې د لګي دا تقدیم دا تخصیص لپاره لقصد لپاره غل. ومعنى انه اذا تامل، یعنی معنی دا کله چې تامل وکي سوچ وکي صاحب ذوق سلیم فيه فهم القصر نه به قصر، فهم القصر د پوج په قصر باندې. وان لم يعرف اصطلاح البلغاء في ذلك، اگر کده نه پیژني، وان لم يعرف اصطلاح البلغاء، اگر کده نه پیژني اصطلاح البلغاء پوه شو به معنی. ودلاله الثالثه الباقيه بالوسع، او د نور درې چې کنه چې دا قصر فائدہ ورکړي کنه ورکړي نه د پوزي سره په سره بدلېږي. لان الواضع وضعها، ځکه واضح وذکر دي لره لمعانی د داسې معنی لپاره تفید القصر چې دا قصر فائدہ ورکړي. الګه پوه شو به معنی. ها والاصل الثاني، او دویم نمبر دویم وجه دا چې دا اولنې کوم یده چې هغه چې قصر د حروف عاطفه به ضرور سره اند لا بل او لكن به ضرور سره. نو پدې کې چې کنه پدې اولنې کې پدې خبره باندې تسریوي چې کم ذکر کړل شوی دی، چې کم ذکر کړل شوی نه دا مثبت دی او د نورونه دا منفي شوی دی. پوه شئ. او دل کې پکار چې د دې سره د نور ذکر کړه وی، لیکن ذکر کړي ځکه نه دي د اتناب د کراهت توجنه چیرې بیا پکې اتناب پیدا کیږي، یعنی بغیر زیاتې ګړي خبره پکې پیدا کیږي. نو پدې پدري سره د نفي پدري د حروف عاطفه پدري سره صرف د دې لپاره یعنی کم چې ذکر کړل شوی دي دا وی لپاره حکم ثابتای او د نور نه منفي کوي. کم چې ذکر کړل شي دا لپاره حکم ثابتای د نور نه منفي کوي. والاصل في الاول الوجه الثاني من وجوه الاختلاف، يعني كم د وجوه الاختلاف دي په کې دویم نمبر وجه
اداره چې اصل په اولنی کې دا ده اولنی کوم یعنی طریق العطف یعنی په عطف النص على المثبت والمنفي كما مر چې په دې کې په مثبت باندې یعنی کم کسیز لپاره چې دا حکم ثابت کړل شوی دا په تصریح ده دا په سره والنفي او المنفي هذا منفي كما مر في يترك بس نبري قول لګي کې تصریح په دې باندې سره الا کراهه الاتناب مگر په کراهت اتناب سره یعنی چې اتناب دا مکروه ده اتناب ایجاز مساوات رستو را روان دي چې په کلام کې د ضرورت نه زیاته خبره کوي او باغې څه فائدہ نه دي ته اتناب لګي رستو اتم باب جو پر دای کې اتناب ایجاز او مساوات کې کما اذا قيل لك څنګه سړوي زید يعلم النحو والتصريف والعروض چې زید علم د سب په نحو باندې پويږي او په عروض او په صرف باندې نه پويږي نو دل کې دا حکم چې زید يعلم النحو دل کې د نحو لپاره د حکم ثابتې چې په حکم په نحو باندې پويږي او د نور باندې نه پويږي نو دا په طریقې د عطف سره چې ذکر کوي په قصر سره ذکر کوي نو دې وې زید يعلم النحو لا غیر چې زید څه پناه و باندې پیږي نو نه پیږي نو دا نور په کې نه دی ویلي چې لکه په صرف باندې یا په عروض باندې یا په بل څه باندې پوه شو باندې او یا بل مثال لقص الموضوع الذي چې زید يعلم النحو وعمر وبكر و دې مطلب دا دی چې دا زید پناه و باندې پیږي او عمر او بکر نه پیږي نو دا زید يعلم النحو وعمر وبكر دا کلام وګت دی اتناب دی پکې او تصریف یې چې دا علم ته زید لپاره خاص کې دا علمونه و باندې صرف زید پویږي نو نه پویږي نو ته زید يعلم النحو ولا غیر چې صرف زید پناه و باندې پویږي نو نه پویږي ویږي به باندې لکه په خبره باندې پوه شوي یعنی د حرفیات په طریقې سره چې کم قصر وي نو بلیږي دا د کم چې پکې مثبت وي د چاره بار دایره تصریح کوي او منفي دا خدا مثبت او منفي پکې نه دي ذکر کړي بلکې صرف لا ذکر کړي د دې لپاره چې اتنا پکې را نشي فتقول فيهما نتبع بالفعل مقامونو کې زید يعلم النحو ولا غیر یعنی زید يعلم النحو ولا غیر بوه اما فی الاول په الاول کې معنی دی چې لا غیر النحو چې دې په نحو باندې بوئږي د نحو نه علاوه په بل څه باندې بوئږي اے للتصریف والعروض یعنی په صرف بوئږي نه په عروض بوئږي واما فی ثانی او په دیم کې قصر صفات علی الموصوف کې فمعنى معنی دی ولا غیر زیدین چې زید يعلم النحو ولا غیر چې زید په نحو باندې بوئږي نور څوک نه بوئږي یعنی نور څوک یعنی علاوه د زید نه چې نه عمر بوئږي ولا بکر نه بکر بوئږي لکه پوښتنه مې باندې وځل کوي کنه چې دا لا غیر د ذکر کوي چې زید يعلم النحو ولا غیر لا غیرو نو د غیر نو ورستو مضاف الیه نه ذکر کړل شي د غیر نو ورستو مضاف الیه نه ذکر کړل شي نو قبل او بعد تاسو درې حالتونه ویل دي کنه د قبل او بعد چې مضاف الیه به مذکور وي او مضاف الیه به محذوف وي نسیم منسیه او مضاف الیه به محذوف وي منوی نو په دې اولي کو صورتونو کې چې مضاف الیه مذکور وي او مضاف الیه محذوف په نسیم منسیه سره نه بری کې بل قبل او بعد معرب وي ادا یو صورتو چې بری کې مضاف الیه محذوف منوی وي نو بری کې بدا مبني وي د مشابهت افتقاری د وجنه نو دا غیر ممکن دغه غایات سره مشابهت لري چې دلته دې مضاف الیه کوشته چې زید يعلم النحو ولا غیر الا غیر التصریف والتعریض نو دا مضاف الیه کوشته لري محذوف تا او حذف کړل شي نو په نیت کې موجود ده نو دا غیرو به هم مبني علی الضم وی د قبل او بعد په شان دي واښوي وحذف المضاف الیه او حذف کړل شي د مضاف الیه د غیرونه وبني علی الضم او دا مبني د په ضم باندې تشبیها بالغایات چې دې غایات سره تشبیه راشي الګی تاسو بری نه وي په کتابونو کې ویل دي چې قبل او بعد دا مبني نه په علامه ضم باندې په ضم باندې مبني دي په ضم باندې ولی مبني دي اصل په مبني کې دا خبره ده چې دا مبني علی السکون وي قبل او بعد دا مبني علی الحرکت ولې دي نن وایي چې دا په مبني الاصل کې دا خبره چې مبني علی السکون وي دا مبني الاصل نه ده بل لا چې لګه ته په حرکت سره مبني کې نو فتح اخف الحرکت دا په فتحي سره ولې نه مبني کې چې په ضم سره مبني کې نو چې کله د مضاف الیه حذف کړل شو نو بری کې خفت راغی خفت په ډیر زیاتو نو د بیلانس برابرول لپاره موږ په ثقيله حرکت باندې دا مبني کو چې بیلانس برابر شي نو تاسو ولته کې دا ویلي وذكر بعض النحات او بعض النحات ذکر وذكر بعض النحات او بعض النحات ذکر کړی دي ان لا في لا غیر ليست عاطفه چې زید يعلم انه ولا غیر نو بدی کې د حالات نه عاطفه نه ده بل نه فی الجنس بلکې نه فی الجنس فرض او نه یا په مثل لري باندې لا غیر مثله یعنی کله وبګی دي چې زید يعلم انه ولا غیر
نو غیر ذکر کوي او کله د غیر نه علاوه بل څه الفاظ د په شان ذکر کوي لکه دې شوی زید يعلم النحو سوا ذلك زید يعلم النحو لا مثله ولا من عدو وما شابه ذلك لکه پوه شو به معنی په دې باندې پوه شو والاذ دریم نمبر فرق چې په دې کې درې وجوه العصر د یو بل سره کوم اختلاف دی نو پای کې دریم نمبر خبره ده چې کوم ما او اولاد دې کنه نو په دې کې کم چې ذکر کړل شي نو پای باندې نسوي او د کم چې پای باندې تصریح وي او د نور نه جری کنه دا نفي راځي د نور نه نفي راځي مطلب دا چې کم څه ذکر کړل شوی نو راغي په اثبات باندې تصریح ده او کم چې نه ذکر کړل شوی نه په نفي باندې تصریح ده نو دا دریم نمبر چې دی دریم نمبر کم یو دی انما نو انما چې کنه دا د لاسره نشي جمع کړي د لاسره نشي جمع کړي ذکر منفي د لپاره شرط ده چې دا مخکبه منفي کړل شوی نه ته یو پیر منفي کې او به دوباره بیا منفي کې نو دا جنن دا صحیح نه لکه پوه شو به باندې ګوره وی والاصل او دریم نمبر دریم والاصل اصل په ثلاثه الباقيه دي پدری نورو کې النص على المثبت فقط دا مقصد سره ده چې په دې باندې صرف پر ما قبل باندې تصریح صرف دون المنفي وهو ظاهر والنفي نه دریم نمبر ذکر کوي چې والنفي لا يجامع الثاني دا مطلب ده والنفي لا يجامع الثاني والنفي لا يجامع الثاني مطلب دا ده چې دا دویم نمبر په کم یو ده چې هغه څه سره راغلی په نفي او په استثناء سره نو کوم چې په نفي او په استثناء سره راغلی نو هغه ورستو په دې کې په دویم لا په دویم نفي سره نه راځي دویم لا په دویم منفي سره نه راځي ځکه یو پیرته دا منفي کو نو په دویم یو پیرته منفي کو مطلب دا چې دا تر پردا کوم ثابت نه لري لبل چا لپاره ثابت دی او به د ما په ځای سره دوباره بیا منفي کې نو دا صحیح نه پوه شو به معنی دریم نمبر دغه سره والنفي لا يجامع الثاني چې نفي د دې سره د دویم سره نشي جمع کېدل دویم نمبر سره د ما او د الا سره نشي جمع کېدل ځکه د منفي لپاره شرط دی چې دا به مخکې نه منفي کړی شي نه به د الا په ځای سره او نه به الا نه علاوه یو پیر دی منفي کو منفي چې منفي سره جمع چې دا اثبات راځي لکه پوه شو به معنی نو کله چې دویم قسم یعنی په ما او په الا سره نو د دې لپاره شرط دی چې دا په الا سره نه منفي کیږي والنفي الوجه الثالث من وجوه الاختلاف ان النفي بلا العاطفه جنفي بلا عاطفه فلا لا يجامع الثاني فهم سر نچ مگر فهم شره يعني النفي او الاستثناء فلا يصح ما زيد الا قائم لا قاعد ما زيد الا قائم لا قاعد دا مثال صحیح نه زکه ته وې ما زيد الا قائم نه زید مگر ولاړ نو د زید نه ټول صفات منفي کړلو صرف ولا ثابت کړل قیام دوله ثابت کو او چې کله ته دا وې ما زید الا قائم لا قاعد نو معنی دا شو چې نه نه زید مگر ولاړ نه بلکې ناشته نو خبره ټوله ګډه وډه شو لکه پوه شو به معنی ځکه چې ریفي په تر سره لاول دا خبره ته د دې د نه ټول صفات منفي کړل سی یو صفت ولا ثابت کو او چې بیا دې په ګروس لږی کارو کو نو هغه شته دې منفي کو وقد يقع مثل ذلك في كلام المصنفين او اذا ذكر كلام المصنفين كلا كلا واقعي وصدا ولا لا جائز دي ولان الشرط المنفي بلا العاطفه ذكر شرط منفي بلا سرا ادار الا يكون منفيا قبلها بغيرها جنوي دا منفي كلا شيء مخکې لرينا بغیر د سره بغیر د سره مطلب یعنی بنا دواد نفي لانها موضوعه ذکر وذكر الشيء د دې لپاره لان تنفى بها ما اوجبته للمتبوع چې دا منفي کې هغه شی چې کم واجب کړي د مطبوع لپاره یعنی مخکې لپاره د مطبوع لپاره چې کم څه ثابت شوی دی د منفي په ذریعہ سره هغه منفي کیږي د لا په ذریعہ سره هغه څه کیږي منفي کیږي لا نه دې لپاره لان تعيد بها النفي في شيء قد نفيته چې دوباره چې بریږي نفي پاره اوسې چې تا مخکې منفي کړي یعنی او په نه ټول صفات فكره لو بل ثابت عند سيننا وهذا الشرط مفقود في النفي والاستثناء او دا شرط مفقود ہے په نفي او استثناء کې لانك اذا قلت دغه چې تا کلوي دغه خبره ما په پښتو کول کا عربی کې کوي لانك اذا قلت کله چې تا وي ما زيد الا قائم چې نه لا زيد مگر ولاړ فقال نفيت عنه كل صفه نو دا منفي کو زيد نه هر یو صفت وقع فيها تنازع پای کې تنازع واقع کیږي حتى كانك قلت گویا کې چې تا دې وي چې ما زيد الا قائم نه لا زيد مگر ولاړ يعني ليس هو بقاعد يعني نه ناسته ولا نائم نه ودره ولا مستجع او نملاسته ونحو ذلك فاذا قلت كل كتاب يوي لا قاعد فقد نفيت بلا العاطفه شيء هو منفي قبلها نو تر لا عاطفه په ذریعہ سره هغه شی منفي کو چې کوم د مخ کې نه منفي کړل شوی دی
چې کوم د مخکې منفي کړل شوی نو هغه ته دوباره منفي کو بما نافيه وكذا الكلام في ما يقوم الا زيد او دا رنګ خبره به ما يقوم الا زيد کې هم دا وقوله بغيرها دا بغيرها چې لیکل دی کنه منفيا قبلها بغيرها دا مطلب نه چې فلا عطف سره منفي کړل شي او بل سره بنا بلکې هر حرف عطف چې دی په هر حرف نفي چې د کپای سره منفي چول دا خبره وکي وقوله بغيرها يعني من ادوات النفي على ما سري به في المفتى التسريع کړه شوی د پرې باندې په مفتاح کې وفائدته فائدہ لري سره الاحتراز عما اذا كان منفيا احتراز شدا سره کم چې منفي بفعل الكلام په تقدیم د کلام سره او علم المتكلم یا په علم د متکلم سره یا په سامع سره کما سيجو في انما لقسم چې په انما کې براشي ولا يقال هذا يقتضي جواز ان يكون منفيا قبلها بلا العاطفه الاخرى وإذا لکه خو بیا دا خبره شو کنه چې ستاسو مخکې کلام د خدا معلومه شوله چې د منفي بلا لپاره شرط دا دی چې دا به د بل حرف عطف په ذریعه سره باندې عطف کړل شوی خو که چېرته یو ټکی دی چې په لا په ذریعه سره منفي کړل شو او بیا دوباره تعالی راوړله نو او بچای شي وینا منګه وایي چې د سره چې یو کلام مخکې منفي کړل شوی هغه په هر څه ذریعه سره منفي کړل شوی وروسته بیا که په هر ذریعه سره په هر حرف سره دا منفي کېږي او هغه راوړل جایز دی ولا يقال ودي نه ویل شو په اعتراض کې چې هذا يقتضي دا خو بیا تقاضا کوي جواز ان يكون منفيا قبلها بالعاطفه الاخرى چې دا جایز دي چې مخکې یو کلام بل العاطفه سره منفي کړل شوی او ته دوباره منفي کې لکه دا مثال جایز دی جاءني الرجال للنساء ولا هندون نو جاءني الرجال للنساء ولا هندون ندل ګوره په ځوانو ځګونو کې لا راغله واذا كلام صحیح نه ولې لان نقول من الضمير لذلك المشخص ضمير دا مشخص تر راځي دی یعنی بغیر العاطفه بغیر دا غلانه به کوم چې عاطفه التي نفي بذلك المنفي چې بای سره دا منفي کړل شوی دا ومعلوم دا خبره معلوم ده انه يمتنع نفيه چې ممتنع ده نفي کې ولري قبلها بها چې مخکې به دې سره وي لامتناع ان ينفع د وجه دینه چې دا خبره منفي ده دا خبره ممتنع ده چې دا منفي شي په دغه اثرات مخکې دراتلونه وهذا كما يقال واذا دې مطلب دی چې دا پر رجل الكريم ان لا يؤذي غيره چې دا معزز سړی عادت دار چې دا چاله تکلیف نه ور کوي نو وس ته وی چې بس چاله تکلیف نه ور کوي وس که چاله تکلیف نه ور کوي هغه معزز سړی او غیر معزز خو بس تکلیف ولا نه ور کوي نو دا که شان دې مونږ وی چې کوم یو سیز هغه یو پیرا منفي شي نو په دویم درې په دویم پیرا باندې هغه نشي منفي کولای نو که په دویم پیرا باندې په لاس سره منفي کړی شي او قابل درې سره منفي کړی شي واو بګنی وهذا كما يقال دأب الرجل الكريم چې حالت د عادت د معزز سړي دار الله يؤذي غيره چې بل چا تکلیف نه ورکوي فإن المفهوم منه مزګه فهم کیږي الله يؤذي غيره چې بل چا تکلیف نه ورکوي سواء برابر هغه کان غیر کریم او غیر کریم کدا کریم او کني کریم نه لکه پوښوي ويجامع النفي بالعاطفه الاخرين او بلا عاطفات الاخرين فو سره جمع کېدې شي الاخرين فو سره جمع کېدې شي یعنی د نفي او استثناء سره خلا عاطفه نشي جمع کېدې او د نور دوه سره څه کېږي دوه نور سره یو انما او بل څه تقدیم تاخير ويجامع النفي بالعاطفه الاخرين اي انما والتقديم فيقال دسو لګيږي انما انا تميمي لا قيسي چې بشکه زه تميمي ما قيسي نه ما نو ګورل لګي انما انا تميمي لا قيسي انما سره لا جمع شو کنه وهو ياتيني لا عمرو او دلګه هو ياتيني اصل کې ياتيني نو هو مخه کړه او لا عمرو هو ياتيني لا عمرو لا بذكر کړه ولي لان النفي فيه ما ذکر نفي په دوانو کې غیر مصرح به دې باندې تصریح نه کړل شي اگر چې زمنن پدې کې نفي شته اگر چې زمنن پدې کې نفي شته لګتا دا وایي چې انما انا تميمي بشکه زه تميمي ما نو مطلب دی چې تميمي ما او قيسي نه خو په دې خبره باندې صراحت نه شوی یا دا شانتاوي چې هو ياتيني لا عمرو هو ياتيني هذا ما خاطر راځي نو مطلب دی چې صرف تا خاطر زید راځي عمر بکر دا ته دین سکلو منفي کړل نو منفي کو د دین ثابتي کو هغه صراحتا نه صراحتا د دین دا حکم منفي شوی نه صراحتا حکم نه منفي شوی بلکې ضمنن او د ضمنن دا سره د جمع کېدې شي كما في النفي والاستثناء فلا يكون المنفي بلا العاطفه بس نبوي هغه چې منفي کله شي په عاطفه سره منفي بغیر من ادوات النفي وهذا كما يقال لكن امتنع زيد عن المجيء الى عمرو امتنع زيد عن المجيء ممتنع شوه ده راتلل د چانه
د زید نه من شوی دی زید د مجیئت نه نو اوس ګوره دلته کې په هوګه دلته کې خدا امتنع زید عن المجيء دلته کې دا ښکاري دسي چې دا ایجاب دی دا سره ایجاب دی یعنی د زید لپاره دی دا نه راتلل چې دا سکړلو ثابت کړل او په حقیقت کې دا سره منفي شوی دی لکه پوه شو به معنی هغه د امتنع زید عن المجيء معنی سره چې معنی شوی دی زید د سنه نو دا کلام ښکاري موجبه کنه ایجاب کوي ځکه چې بری کو غارفینه فینشته ده او په اصل کې دنه د مجیئات منفي شوی ده خدا صراحتا نه بلکې سره ضمنن ده ضمنن امتنع زید عن المجيء فانه يدل ذا دلاله على نفي المجيء ده نفي دارت له د زید لكن لا صريحا بل ضمنن صريحا نه بلکې صریح ضمنن دي وانما معناه صريح امانه صریح دي سره ایجاب امتناع المجيء عن زید يعني دا خبره واجب ول دي چې راتل المنکه د چانه د زید فلا يكون لا فيكون لا نفيا نبي لا نفي لپاره لذلك الايجاب دغه ایجاب لپاره والتشبيه بقوله وتشبيه په قول سره چې امتنع زید عن المجيء من جهه ان النفي الضمنيه چې پرې کې دي خبر د اشاره ده چې نفي ضمني دا نوي په حکم دا نفي صریح کې لا من جهه نه پرې جهه سره ان المنفي بلا العاطفه چې نه پرې جهه سره چې منفي په العاطفه سره منفي قبلها جنان في كل شيء مکه نه په نفي ضمني سره لکه پرې کې ده انما انا تميمي لا قيسي نو دا نفي ضمني ده چې دا انما انا تميم بشکه ز تميمي ما یعنی قيسي نه مو سرات پکې نشي الا دلاله اذا قلنا ذلك دلاله استدلال لپاره امتنع زید عن المجيء چې من شعر زید دراتلنا على نفي مجيء امر لازم ولا صريحا وقال السقاقي شرط مجامعته للثالث الا يكون الوصف مختصا بالموصوف امام سقاقي رحمه الله علیه وی کنه چې دا دریم نمبر چې سره جمع کیږي دا لا عاطفه دا دریم سره به حاله جمع کیږي چې کله د لپاره دسي وصف نوي ثابت چې هغه د موصوف سره خاص وي کچرته دسي وصف سره ثابتو چې هغه د موصوف سره مختصو نو بیا هغه نه دکېږي بیا باندې نه زدا سبب ان شاء الله قال سره